یو سړی ما ته وی چې واده مې وکړو بیګاله مې ډومبی شپه ده داسې څه چل راته وښیه چې دا ښځه مې ویري مالبس قرآن راواله او ښځې ته وایي چې و ښځې که د دې کوره وتې وي یا مې درنه مور پلار خفه شو نو په دې قرآن مې دې قسمي چې پاټکي به دې طلاقه نو که د کوره ووته او مور پلار دې ته خفم شو قسم به دې نه شوی او ښځې پړکې به یاره وي هغه ورسره همدا چلو ښځه اوس هم ژوندی ده 14 کاله د واده وشو چې میړه ورته ووایي چې د کوره وځوئ میړه قسم دې خوړلی دی بیا به دې قسم ووایي که زه بهر ووتم اوس دا ستاسو ښځې او زمونږ د لاسه خراب دي تاسو په ایمانو یې خفه نه شئ تاسو چې واده وکئ په ډومبی شپه دا د دنیا ارامیان در سره شي نو کابلی لمبوز سیګرټ یې در باندې وسکه لپنګان در سره تا ته وایي چې ورشې ورننوځي کور ته نو ورته وایي چې کیړی مې وباسه اوبه راواله ښځه ورته وایي چې دبلدینه آرام کښېنه ته ما پېژندلی هغه صاحبه چې تا نه د باګړو د اوس جوړ کړي نو تر مرګه بیا دلی مونږ یې پېژندلي قسم په خدای مونږ تباه یو دا ملک تباه دی د ښځو د لاسه حکومت د خپل مفاد دپاره ښځو له کړاو واګې ورپرېږي لا اوس هم ښځې چغې وایي مونږ ته لا پوره حق نه دی میلاو په پاکستان کې اوس والله که ما ته داسې ټکې ښکاري چې لا پاتې څه دي پاتې یو شی دی چې مونږ کور کې نو دوی بار ګرځي مونږ بورکې په سر کو دوی بربنډې ګرځي مونږ ښځې شو دا مړونه شي دغه ټکی پاتې دی نور خو څه پاتې دي نو زما عزیزانو دا زیارتونه سوچ وکئ تبلیغ وکئ وګرځئ په دې ملک املا وتړئ دې قوم باندې خپله غاړه خلاصه کوئ چې ښځه د کوره دیرې ته ووته نو په ښځې او په میړه تر هغې لعنت ورېږي چې تر څو واپس کور ته نه راځي تلې مسلمانه یې او راشي کافره لنډ درته ووایم لنډ لرې مه ځئ دا مونږ سره جوخ زیارت دی سید حسن پیر ورته ډېر لوی ولی او بزرګ تاسو ورشئ دې کې یو ګمبد جوړ دی او ګمبد کې دننه یو وړه زانګو پرته ده پیژنئ زانګو هغې سره واړه واړه انۍ کې ورشئ دا ښځې ورځي او جاروګانې وروړي پاس جارو لړه کې ونې ته چې د چا جارو پاسون ختم مبارک شه خورې جارو دې ون خطه زوی به دي تلې مسلمانه یو راشي کافره په دې قهر نن صوبه سرحد اختر په دې قهر پیران دي صاحبه دلته به راولي د ښځو په منځ کې به کښېني د منجو سنډه